والاهتمام به. د دې ځایه علامه بیضاوی رحمه الله یو څلور مباحث ذکر کړي. اول بحث د نعبدو او د نستعینو د مفاعیلو د تقدیم پنځه وجوه. د نعبدو مفعول ایاکا او د نستعینو مفعول ایاکا دا ولې مقدم شوه؟ د دې پنځه وجې به بیان شي. تر هغه ځای پورې وکرر الضمیر للتنسیس. دویم بحث د ایاک ضمیر مکرر ولې راوړو؟ ایاک نعبدو و نستعین هم مقصد پورا کېده. وکرر الضمیر کې به دا خبره بیان شي. تر هغه ځای پورې وقدم العبادة علی الاستعانة. قدمت العبادة علی الاستعانة دې کې به وجه د تقدیم د نعبدو په نستعین بیان شي. څلورم بحث په ایاک نعبدو په ایاک نستعین کې به یو دویم ترکیب او په ایاک نعبدو و ایاک نستعین دواړو کې به د یو دویم قرت بیان وشي. اول بحث ایاک نعبدو و ایاک نستعین کې دا ایاک مفعول دی او مرتبه د مفعول مؤخره ده د فعل نه. ولی ځکه مفعول معمول دی او فعل عامل دی او مرتبه د معمول مؤخره د عامل نه. نو دلته معمول ولی مقدم شوه؟ په دې دواړو ځایونو کې په عامل باندې دی جواب کوي چې د پنځو وجو نه مفعول معمول مقدم شوه په فعل یعنی عامل باندې. وقدم المفعول مفعول مقدم کړی شو للتعظیم. اول وجه د تعظیم ده. د ایاک مراد الله د خطاب د الله سره کیږي او الله معبود دی او معبود د عابد د لپاره محبوبي او محبوب تعظیم پکاري واجب التعظیمی او د تعظیم مختلف طرق دي. یو طریقه دا هم د چې مخ کې کی تعظیم دې سرم راځي چې مخ کې کی د دلته د مخ کې کړه د صد وجنا تعظیم د وجنا مخ کې شوی. الکه به پوښتې دویم ول اهتمام به ایاکا دې کې خطاب الله ته معبود ته گویا کې دې کې ذکر د معبود ته او ذکر د معبود د عابد د پاره د ټول سيزونو نه اهم سيز دی او اهم واجب التقدیم وی. نو ذکر ایاکا پنعبدو او ایاکا پنستعین مقدم کو. دیم وجه والدلالة على الحصر معمول په عامل ذکر مقدم کو چې تقدیم د ما حقه التاخير دلالت په حصر کوي. الکه به پوښتې چې حصر پیدا شي. حصر به الا پیدا کیږي چې تقدیم وشي. ایاک نعبدو سر نعبدو کوم مونږ ستا عبادت کو. تخصیص خو فکر نه غو حصر. ایاک نعبدو خاص تا عبادت کو مونږه و ایاک نستعین او خاص تا مدد غواړو مونږه. دا حصر په تقدیم سره راغله. والدلالة على الحصر بل دی وجنه مقدم کو چې دلالت په حصر وکي. اوس د دې حصر په وجه باندې د رئیس المفسرین عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قول تایید کې پیش کړي. ولذلك دی وجنا چې د تقدیم دلالت په حصر کوي. قال ابن عباس عبد الله ابن عباس وی
تا ایاک نعبدو معنا دادا چې نعبدک ولا نعبد غیرک مونږ ستا عبادت کوو د بل چا عبادت نه کوو. هلکه پې پوه شئ. نو دا تخصیص او حصر ال راځي چې تقدیم وشي. څلورمه وجه معمول ځکه مقدم کو وتقدیم ما هو مقدم فی الوجود. الله واجب الوجود ته او د مخلوق د وجود د پاره علت ته او واجب الوجود په وجود خارجي کې مقدمي په ممکن الوجود. علت مقدمي په وجود خارجي کې په معلول. نو په وجود ذکری کې مقدم کچ وزن موافق شي د چا سره وجود خارجي سره. لکه په پوه شئ. وتقدیم ما هو مقدم فی الوجود بلدار چې تقدیم د هغه څه وکړل چې هغه مقدم دی په وجود کې. پنځمه وجه دا مفعول په فعل باندې یا معمول په عامل ځکه مقدم کا والتنبیه چې تنبیه ورکی علی په دې خبره ان العابد ينبغي عابد د پاره دا مناسب دی ان یکون نظره الی المعبود اولا وبالذات چې نظر د په معبود باندې اولا او بالذاتی ومنه د معبود نه بیا نظر په عبادتي. هلکه به پوه شئ. ایاکه ځکه مقدم کو چې د عابد نظر په معبودی که په عبادت وي په معبود وي کنه ته معبود نه بغیر به بل هیڅ ورته نه ښکاري ځکه معبود محبوبي محبوب نه بغیر ورته بل څه نه ښکاري. عبادت چې ورته ښکاري او نظر په عبادت می د دې حیثیت نه چې دا عبادت دی د دنه صادر شوی بلکې د دې حیثیت نه وایي چې دا یو رشته ده د عابد او د معبود په منځ کې. هلکه به پوه نه شئ. وایي چې زیارت ته ځم مراد مې ته یې زه زایر د بتخانې د حرم نه یم. تاسې پې پوه شئ چې کعبې له ځي او طواف کوي نو مقصد یې څوک الله یې. هلکه به پوه شئ. عبادت کوي ښکته پورته کېږي مقصد یې د عبادت یي که نه رب العبادتی. ګورئ لا من حیث انها عبادتون په عبادت نظر د دې حیثیت نه نه چې دا عبادت ته صدرت عنه د دنه صادر شوی بل من حیث بلکې د دې حیثیت نه انها چې دا عبادت نسبت شریفه الی دا معزز نسبت دی الله ته ووصله بینه و بین الحق او دا تعلق دی په مابین د عابد او په مابین د حق. فإن العارف عارف انما يحق وصوله ثابت او متحقق کیږي وصول د الله ته اذا استغرق في ملاحظه جناب القدس چې خلق خ مستغرق شي په لحاظ کولو د بارگاه مقدسه کې وغاب عما عداه او د ما سوى الله نه دی غایب شي ما سوى الله ورته بالکل په نظر ناراضي حتی انه لا یلاحظ نفسه تر دې چې دې ملاحظه د ځان نه کوي ولا حالا من احوالها او د خپل حال ملاحظه نه کوي د خپل حالونو نه الا من حيث مگر د دې حیثیت نه انها چې د خپل حال د ملاحظه ذریعہ ده له دی د الله لرا ومنتسبه الیه یو نسبت دی الله لرا د حال او د عبادت ملاحظه د دی وجه نه کوي چې دا د او د رب په منځ کې ذریعہ ده بس. هلکه به پوه شئ بل څه نه ویني. دا مجنون چې کوم دی یو سړی تیر شوی دی او په لیلا باندې عاشق تاسې به پوه شئ قصې خو مې اورېدلي دي که نه د لیلا او د مجنون قصې مې اورېدلي که نه م دي اورېدلي چا اورېدلي دي ټول اورېدلي چې دا مجنون عاشق و او لیلا څه وه معشوقه وه که نه. هلکه پې پوه شئ. نو د لیلا ته چا ویلې چې د خدای دپاره دا غریب خو دې لیونی کړی دی داسې وکړه لږ ورته مخ ښکاره کړه چې دې وګوري. لیلا ورته ده له ګوره او زمونږ لیدلو له ګوره
دی زما د لیدلو طاقت نه لري که زه ولیدلم نو فورن به مړي. هغه نه تا ورته ځان ښکاره که. بس لیلا ورته ویل چې تاسې وګورئ چې دی صرف زما دا لمن وګوري چې دی څه کوي. مجنون ته ویل راځه لیلا درته ښیم. چې دی را نږدې شو نو لیلا دا لمن را تاو کړل او داسې یو ټکې ورکړ. د چې لمن ولیدله د لیلا نو بس بېهوشه پرېوتو، ډېر وخت بېهوشه و. نو لیلا دې سړي ته وویلې من لا یطیق ملاقات ازیالنا فکیف یطیق ملاقات جمالنا. چې زمونږ د لمنې د لیدلو طاقت نه لري نو زمونږ د جمال طاقت به څه ولري. او لیلا چې کومه ده تکه توره مرداره وه، خو چې وایي عشق راشي بالغ نه غواړي. څنګه دی وایي چې خوب راشي بالغ نه غواړي او چې عشق راشي ښایست نه غواړي. که نه دا پښتنو خو ډېر ښې متلې کړي دي، تاسې پې پوه شئ که پې پوه. نو د دې مجنون دې طالبان له د مجنون قصې ډېره مزه ورکوي. ټول څومره راویښ شوی، سرونه ټولو راوچت کړه. دا مجنون چې کوم دی نو دی د چا سړي مونځ کوه دی مخې له تېر شو. هغه ورته لرې شه خدای دې غر که مانځه مخې له مې تېر شي. وایي څه دي؟ وایي په مانځه ولاړ یم. وایي چا له ولاړ؟ وایي رب له. وایي دروغ وایي دروغجنه. وایي څنګه؟ وایي زه د لیلا عاشق یم، خلک تېرېږي را تېرېږي ځي نه وینم، پروا مې پې هم نه وي. ټول خلک دې ځي او راځي که نه زما پیسه. او ته وایې زه الله ته ولاړ یم، زه تېر شم. وایي لرې شه. وایي زه دې ولیدلم. نو دا عشق نه دی محبت. محبت دا دی چې هر څه به کټ شي، بس د خپل محبوب او معبود نه بغیر بل څه نه ویني. که عبادت ګوریم نظر یې صحیح، نظر یې دی چې دا زما او د رب په منځ کې یوه رشته ده او یو تعلق ده، دا یوه ذریعه ده زه پې رب ته رسم. نور زه به څه یم او زما عبادت به صحیح. ولذلک دې د وجې نه فضل فضیلت ورکړلی شوی دی. ما هغه څه ته حکى الله عن حبیبي چې خدای حکایت کړی دی د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم نه، حیث قال لا تحزن ان الله معنا. د هجرت سفر دی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ډیر خفه دی چې اوس به څه کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته لا تحزن، مه خفه کېږه. یلکانو داسې ورته نه وایي چې لا تخف، مه یارېږه. تاسو پې پوه شئ که نه؟ حزن حزن څه ته وایي؟ فوت د محبوب باندې حزن راځي. هغه کیفیت چې حاصل شي بنده ته په فوت د محبوب. او خوف څه ته وایي؟ هغه کیفیت چې حاصل شي بنده ته په فوت د حصې د نفس، ده ته تکلیف رسي. هلکه پې پوه شئ؟ نو ګورئ چې د اژدها نه د موسی علیه السلام د امسا نه اژدها جوړ شو. موسی علیه السلام سره طبیعي ویره پیدا شوه که نه چې د ما له ضرر راونه رسوي. الله ورته څه وایي؟ لا تخف سنعیدها سیرتها الاولی. هلته لا تحزن ورته نه وایي ځکه هلته فوت د محبوب نشته. هلکه پې پوه شئ؟ او دلته ابوبکر خو به ځان نه و که نه، په چا خفه و؟ په محبوب خفه و. محبوب ورته الله ورته لا تحزن، مغمجن کېږه، ان الله معنا. نبی علیہ السلام ورته لا تحزن ان الله معنا، الله مونږ سره دی. نو دې کلام ته فضیلت حاصل دی. علامه په هغه کلام حکاهو چې الله حکایت کړی دی د کلیم نه، موسی علیہ السلام نه، حیث قال ان معي ربي سيهدين. ما سره رب زما د زر ده چې لاره به راته وښایي. یلکانو پې پوه شئ؟ نو هلته نبی علیہ السلام څه چلو که ان الله معنا. اول نظر یې پچاو په معبود باندې، الله یې ذکر کا. او موسی علیہ السلام څه ویل؟ ان معي ربي، ربي روسته کو، معي معیت مخکې کا، ما سره رب زما دی. دواړه خبرې صحیح دي. خدا نبی کریم صلی الله علیه وسلم کلام ته فضیلت حاصل دی ځکه اول یې څوک ذکر که؟ معبود. نظر اول په معبود. تاسو په دې خبره ورسېدئ؟ دویم ګورئ نبی علیہ السلام ان الله معنا، یقینا الله مونږ سره دی. معنا د جمع صیغه ذکر کړه.
زکا چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره کم نسبتو کم نسبتو نسبت اتحادیو من تو شدم او تو من شدی څنګه دی ورپسې څنګه دی شعر ورپسې من تو شدم او تو من شدی او من جان شدم او تو تن شدی تا کسی نگوید که من دیگرم تو دیگری چې څوک ونه وایي چې ته بل څوک یې او زه بل څوک یم بس ته زه یم او زه ته یې دې ته نسبت اتحادي وایي د ابوبکر صدیق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره نسبت اتحادي و ځکه په دې د جمع په ضمیر کې دواړه یو ځای کړه ان الله معنا الله مونږ سره دی یو ابوبکر و په د جمع صيغه استعمال کړه او د موسی علیه السلام سره ډیر بنی اسرائیل او د فرعون نو تختیدا مخې له دریاب او شاته د فرعون لښکر وای دا خو گیر شو ان لمدرکون بس گیر شو لښکر راوړ اوس بس کاو د موسی علیه السلام ورته ان معی ربی سیهدین ما سره رب زما ده په دې ټول جماعت د بنی اسرائیل کې داسې څوک نه و چې د موسی علیه السلام سره نسبت اتحادی او ان معنا ربی سیهدین ان معی ربی سیهدین لکه تاسو په پوه شئ دا د ابوبکر شانو تاسو به پوه شئ دا د ابوبکر څومره لوی شانو وکرر الضمیر للتنسیس دا دویم بحث دی بیا دا ضمیر مکرر والی ذکر که ایاک نعبد و ایاک نستعین کده سی ویلی وی ایاک نعبد و نستعین خاص تانا مدد غواړو خاص تا عبادت کو مونږه او تانا مدد غواړو نو تخصیص د عبادت خو براغله وي خو تخصیص د استعانت خو نه راته کنه الکه په پوه شئ ضمیر مکرر ک لتنسیس چې صراحت توشي الا په دې خبره انه چې دا معبود مستعان به دی لا غیر بل څوک مستعان به نشتا وقدمت العبادت دا دریم بحث دی عبادت ولی مقدم ک په استعانت ایاک نعبد و ایاک نستعین وقدمت العبادت عبادت مقدم کا په استعانت لیتوافق رؤوس الآیه چې د آیاتونو د رؤوس موافقت راشي ولکه په پوښتنه د آیت د آخري زیتا فاصله هم وای څورته وای ولی زکا یو آیت د بل آیت نه جدا کوي فاصله ورته وای او رؤوس هم ورته وای راس راس ورته زکوای چې سر وینو بدن بندوي او چې سر کټ سینو بدن بیانای نو دا آیت دا آخری حرف دا آیت د پاره د راس حیثیت لري چې په دې آخری حرف باندې آیت تام شي آیت شي الکه په پوښتنه نه دي ته رؤوس زکوای بیا دا رؤوس او فواصل د قران دو قسم دي یو مماثلتی بل مقارنتی مماثلت دا چې دواړه حرفونه یوي لکه والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع یا لکه والطور وکتاب مستور فی رق منشور دا ټول راګانې شوې دي ته مماثلت وایي او بل مقارنت ته مقارنت دې ته وایي چې مطلب دا چې یو حرف خو نه وي خو هغې سره دغه یو نزدېکتې لکه الرحمن الرحیم مالک یوم الدین هلته مما قبل یا او دلته چې کوم دی نون ما قبل یا ایاک نعبد و ایاک نستعین که داسې ویل ایاک نستعین او ایاک نعبد نو رؤوس او فواصل نه برابرېدل یو خو دا وجه شوه دویم ويعلم منه چې معلوم کړي شي د دینه چې تقدیم د وسیلې په طلب د حاجت ادعا خبلن کې د ال الاجابه مننتا چې حاجت غواړي نو وسیله به مخ کې عبادت وسیله د استعانت لپاره ناول بس غواړي اول عبادت خو موږ ست عبادت وکړو زمونږ د دعا قبول کې کنا درم امام بیزاوی وی وقولو زویما لما نصب المتکلم هر کله چې منصوب کا متکلم عبادت ځانتا ایاک نعبد ویل خاص تا عبادت کو مونږه او هم ذالک تبجحا
د دې نه پیدا شو یو تکبر، یو خوشحالی په زړه کې چې ما خو عبادت وکړو، و اعتدادا منه اعتماد راغی د دنه بما پغس یصدر عنه چې د دنه صادریږي. فعقبه بقولی ورپسې ذکر کدا قول چې وإیاک نستعین یدل چې دلالت کی اعلی په دې خبره ان العبادت ایزن عبادت همدارنګې مما هغه سدي لا تمو چې نه پوره کیږي ولا استتمو نه برابرېږي له دلرا الا بمعونه مگر په مدد منه د طرفنا او توفیق او د په توفیق. ما خو توفیق او استعانت د نو سړی نه تکبر وزي. څلورم بحث وقیل الواو والالحال. مشهور خدا د چې وإیاک نستعین کې دا واو عاطفه ده، خو یو خبر ادم د چې واو د حال لپاره واو حالیه ده، ایاک نستعین حال ده. والمعنی بداسي شي نعبدک مونږه ستا عبادت کو مستعینین بک په داسې حال کې چې مونږه مدد غوښتونکي یو پتا سره. خدای قیل سره ذکر کا ذکر جمله فعلیه ذوب ته اشاره وشوه. جمله فعلیه مضارعیه چې حال واقع شي د هغې تصدیر صرف په واو سره نه کېږي، واو ضمیر سره ربط کېږي. هلکه پې پوه شوئ؟ نو ځکه قیله کې اشاره وکړه. البته جواب کېدی شي چې دا هغه جمله فعلیه مضارعیه چې متعلقات پې نه مقدم، اکه متعلقات پې مقدمي نو بیا هغې ضمیر ته حاجت نشته، صرف په واو سره ربط د ذوالحال سره راتلی شي. او دلته خو متعلقات ایاکا مخکې دی که نه، نو دا مشابه دی د جملې اسمیې سره، ځکه اول سر کې اسم راغلی که نه اگر چې فعلیه ده. بل قرأت وقرئ بکسر نون فیهما لوستل شوی په کسرې د نون په دې دواړو کې. ایاک نعبد و ایاک نستعین وهي لغت بنی تمیم، دا د بنی تمیم لغت ته. ولی فإنهم یکسرون دوی کسره ورکوي حروف د مضارعات ته سوى الياء ما سوا دیانا اذا لم ينظم ما بعدها چې ما بعد مضموم نه د دې ما بعد مضموم نه دی نو دلته حروف مضارعات ته کسره ورکړه. دا د بنی تمیم لغت ته، نو دا قرأت هم راغلی دی پکې. درود شریف الله.